چې مخکې باب کې کومه مسله ذکر شوې ده دا احادیث د هغې سره ټچ دي. هلته دا مسله وه بابو اسم من عاهد ثم غدر. ګناه د هغه چا چې هغه معاهده وکړي او بیا په هغې کې ټګي کوي او هغه ماتوي. نو دا احادیث د دغې سره ټچ دي او د دغې مضمون ادا کوي کوم چې مخکې باب کې دی. د دې وجې نه داسې باب چې راشي نو دا شارحین وایي دا د مخکې باب نه بمنزله فصل دی، دا بمنزله فصل دی. حدثنا عبدان اخبرنا ابو جمرة قال سمعت اعمش قال سألت ابا وائل شهدت صفین. دا ابا وائل وایي زه صفین ته حاضر شوم. صفین په عراق کې د یو ځای نوم دی او د علي رضی الله عنه او د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه په منځ کې په دې کې یو لویه جګړه راغلې وه. قال نعم. دا اعمش وایي ما د ابا وائل صحابي نه تپوس وکړو چې ته صفین ته حاضر شوی وې دغې جګړې ته؟ قال نعم. او وایي زه حاضر شوی وم. فسمعت سهل بن حنیف یقولو وی ما واوریدل د سهل ابن حنیف نه، دام صحابي دی، یقول فرمایلی چې اتهمو رایکم، تاسو د خپل رای باندې عیب ولګوئ. زه په دې جنګ کې ایسنالم سهل به ویلې، یو طرف ته مسلمانان دي او بل طرف ته دا فتنه ده، نو زه ایسنالم او تاسو وایئ چې ته ولې ایسنالې؟ نو اتهمو رایکم، د خپل رای باندې عیب ولګوئ، دا لرې کوي. رأیتنی ما ځان لیدلی و، سهل صاحب وایي ما ځان لیدلی و یوم ابي جندل، په هغه ورځ د ابو جندل باندې چې د حدیبیې لوزنامه دستخط کېدله او سهیل ابن عمر راغلی او د محمد مصطفی صاحب دستخط کوله، د هغه زوی په بندونو کې تړلی مسلمان ابو جندل په بندونو کې ځان را خلاص کړی او دقه دی راغی د پیغمبر خوا خپو ته ځان ور واچو او ویې ژړل. او مسلمان ورته راټول شو، اگر راشه ما دې دغه ته وګورې چې ما باندې څه لوبې زما د پلار کوي. خو سهیل وویل چې هله به در سره دستخط کومه چې دی ما ته واپس کړي. بس نبي علیه السلام ورته واپس کړ. نو سهل وایي که د ما ځان لیدلی و په ورځ د ابو جندل باندې لو استطیعو، ځکه ما دا طاقت کېدلی ان ارد امر رسول الله صلی چې د پیغمبر خدا امر رد کوم او نه منم، نو دا به مې رد کړی وی او ابو جندل به ما دغه ته سهیل ته نه وی واپس کړی. خدا واز زمونږ نه کېده، نو لرددته ما به واپس کړی و. نو وما وضعنا، بیا وایي وما وضعنا اسیاپنا علی واثقنا. اوس سهل صاحب وایي موږ حیران یو، موږ په خپله زمانه کې د پیغمبر خدا سلم په زمانه کې به هم تورې راواګېستې او پرې اوږو باندې به هم کېښودې. ما وضعنا اسیاپنا، چېرته نه دي ایښي موږ خپلې تورې په خپلو اوږو باندې لامر د یو کار دپاره یفزعنا چې په ګبراهټ کې چې هغه کار موږ له الا اسهلن بنا، مګر دې تورو آسان کړی دی په موږ باندې هغه کار الا امرن، داسې یو کار ته نعرفه چې هغه بیا موږ پیژنو غیر امرنا هذا، سوا زموږ د دې کار نه چې د حضرت معاویه او د حضرت علي په منځ کې را جګړه ده او مسلمانان وژني، موږ د دې په حل باندې نه پوهېږو چې دا څه دي. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يحيى بن ادم حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن ابيه حدثنا حبيب بن ثابت حدثني ابو وائل قال كنا بصفين، دی وی ابو وائل وزب سپین کیوما. فقام سهل بن حنیف دغه صحابي دی. فقال ايها الناس اتهموا رايا انفسكم، اے خلقو عیب ولګوئ په خپلو ځانونو باندې، دا مه وایئ چې ګینې سهل چې کوم دی سنالي. فإنا كنا مع رسول الله يوم الحديبية، موږ وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په ورځ حدیبیې. ولو نرى قتالا، که موږ ګڼلی چې د پیغمبر خبره ماته کو جنګ وکړو لقاتلنا، موږ به جنګ کړی وی. فجاء عمر بن الخطاب، راغی عمر زوی د خطاب، فقال یا رسول الله ألسنا على الحق، چې دا قسم د
د کمزورۍ دغه دا لیکل کې او د کمزورۍ شرطونه د دې سهیل سره ته منې ولې موږ په باطله یو عمر ورته وایي یا ولې یا رسول الله موږ په باطله یو وهم انا نو السنا على الحق ولې موږ په حق نه یو وهم على الباطل او دا مشرکان په باطل دي قال بلا پیغمبر خوال ولې نه عمر فقال الیس قتلانا فی الجنه الله پیغمبر زمونږ وجلې شوي و په جنت کې نه وي وقتلاهم فی النار او د دې کوم چې مړه شي نو په اور کې وي قال بلا ولې نه قال فعلى ما نعطي الدنيا اے دا الله پیغمبره بیا په څه باندې موږ دومره کمزوري ورکوو په خپل دین کې او کمزوري ښکاره کوو په خپل دین کې چې موږ دا قسم شرطونه منو انرجع ولم يحكم الله بيننا وبينهم موږ به نه واپس شوي څو پورې چې الله زمونږ او دوی په منځ کې فیصله ونه کړي او موږ به ځو قال يا ابن الخطاب نبی علیه السلام ویل د خطاب زویا انی رسول الله زه الله پیغمبر یم ولم یضیعنی الله ابدا چرته به الله ما ضایع نه کړي فانطلق عمر الى ابي بکر حضرت عمر په ابوبکر صدیق پسې ورغی هغه ته شکایت کوي فقال له ابوبکر ته وایي ما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورما نبی علیه السلام ته هغه ماته دا ویلي فقال ابوبکر ته وایي انه رسول الله عمره دا د الله رسول دی ولن یضیع الله ابدا چرته به الله خپل پیغمبر ضایع نه کړي فنزل سوره فتح نازل شو فقرأ رسول الله على عمر نبی علیہ السلام دا عمر ته ولسته الى اخره پورې ورته ولسته فقال عمر يا رسول الله عمر ويا دا الله رسوله او فتح هو دا فتح دا قال نعم او دا فتح دا حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن اسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت علي أمي رالا زمات زمامور وهي مشركة او حال دار زمامور مشركة في عهد قريش فاغا مواهدات قريش کې رسول الله ورسره کړی و اذ عاهدوا رسول الله کله چې دی پیغمبر سره مواهده کړو د لسکالو ومدته مودغه مده معینه کړی و او رالا مع ابيها سره د پلار زمانه سره د خپل پلار نه دغه زما مور مشرکه د خپل پلار سره لا ځکه چې ازادي ساده شوی و د مکې نه به مدینې ته خرڅ او مدینې نه به مکې ته راتله ازادي وه نو دا څنګه چل دی فاستبتت الرسول اسلام دوی په تو غوښتله د پیغمبر اسلام نه چې د مور څخه حکم کنه فقالت ویل یا رسول الله ان امي قدمت علی زما مور د مکې نه ما باندې دلته راغلې ده وایي راغبتون دوه ترجمې دي دا مینه کوونکې ده په ما په دې کې چې زه ورسره تعاون او امداد وکړم یا هي راغبة عن دیني دا زما له دین نه اعراض کوي اپا اصلوها ایا زه دې سره خپلولي پاللی شم او احسان ورسره کولی شم قال نعم سیلیها ویل او صله رحمي ورسره پاله باب المصالحة على ثلاث او وقت معلوم مصالحه کول په درې ورځو باندې یا په یو وخت معلوم باندې حدثنا احمد بن عثمان بن حكيم حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا ابراهيم بن يوسف بن ابي اسحاق حدثني ابي عن ابي اسحاق عن برا حدثني برا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يعتمر كل رسول الله صلى الله عليه وسلم اراده وکړه چې عمره وکړي عمره القضاء ارسل الى اهل مکه جواب ولګه مکه والا ته استاذینهم دینا اجازت علی ليدخل مکه چې اراده نشي مکه ته فاشترطوا عليه نشرط لګو مکه والو په پیغمبر باندې الله یقیم بها چې لا پیغمبر با مکه ته چې د عمره لپاره راشي نو به وسیږي لکه مگر درې ورځې درې شپې ولایت خلوا الا بجلبان او دې بنره د نکی مگر په وسلې چې بجلبان الصلاح چې دا وسلې با ورسره پتی کو کی او ولا يدعو منهم احدا او نبا دې به دعوت نه ورکوي ولا يدعو احدا منهما قال فاخذ او دا وایي چې ولا يدعو منهم احدا او مطلب دا دی چې دی براسي کوي چې کم کس دغه د دینه راغې نو دی به هغه نه منع کوي
که د مسلمان مرګره موږ ته راځي دی به نه منې کوي. قال فاخذ يكتب الشرط، نبی هم شروع شو دا شرط پوره کوي بینهم دغه دا چې بینهم په دوی په منځ کې. نو فاخذ يكتب الشرط شروع شو لیکي دی شرط لره په منځ د دوی کې علي زوی د ابي طالب. وكتب هذا ما قاض عليه محمد رسول الله، دا هغه خبره ده چې فیصله کړې په دې باندې محمد رسول الله د صنادید د قریش سره. قالوا لو علمنا انك رسول الله، کوم پوهه چې ته خدای رسول لم نمنعك، ته موږ نه منع کړې، ولا بايعناك او تاسو موږ په اسلام بیعت کړې وې. لكن اكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله، بلکې دا سیولی کا دا هغه چې فیصله وکړه په دې باندې محمد بن عبد الله د صنادید د قریش سره. فقال انا والله محمد بن عبد الله، پیغمبر خدا زماری په الله قسمی زه محمد زوی د عبد الله مما وانا والله رسول الله، او زه الله رسول امم وعلى قولي كرسي. قال وكان لا يكتب وعلي ونلي كم ده. قال فقال لعلي امحو رسول الله، رسول الله تكيتلك. فقال علي والله لا امحوه ابدا، زماری په الله قسمی دا ټکی بلری نکم. قال فارینیه، نبی رسول الله سے پټکو نه پیدا د سجا ولما ته بګلا ټکی او خایا دا بکراته او خایدا رسول الله. فاراه نو علي ورته خود ایاهو، نو په محارس نبی سم پای ګوت راخ کړه، نو په محاه رسول الله بيده. ولما دخل کله چې نبی رسول داخل شک الله او راغه مکه دغه دا مکه ته وبدول جل او درې ورځې پوره شوې. اتو عليا مشرکان علي ترالل فقالوا مر صاحبك، يمرګري ته حکم وکړ يرتحل من الزي. فذكر ذلك علي لرسول الله، نبی علیہ السلام دا پرما دغه وینا د مشرکانو پیغمبر ته ویله. فقال نعم، مگر ډیره خدا. ثم ارتحل، بیا نبی علیہ السلام وشو بس په کوپري روان شه ان شاء الله. زي چې جون جراده الکه ساو